الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر درسونه د سیرت دا شروع. نن 20م درس د سیرت ته او د هغې عنوان دی په مدینه کې اسلام او ړومبی بیعت عقبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښکارا دعوت طریقه دا وه چې د حج په موسم کې به د عربو بازارونو ته او دارنګې د قبایلو خیمو او ځایونو ته به ورتو او دعوت پې کولو. بهر نه به خلک مکې ته راتلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعوت ورکوو. سوید ابن صامت دا یو شاعر و، مکې ته راغلی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو، مسلمان شو. دارنګې یاس ابن معاذ ته دعوت ورکو، هغه د یو وفد سره مکې ته راغلی و، هغه هم مسلمان شوی. د وفات په وخت کې لا اله الا الله تکبیر حمد تسبیح ویلی و. دارنګې ابوذر غفاری هغه د پته لګېدلې وه، نو اول خپل رور مکې ته راولېږه او بیا په خپله باندې راغی او یوه میاشت په مسجد حرام کې دا یې تېره کړه، د زمزم اوبه به یې څښلې او بیا علي رضی الله تعالی عنه بوتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته او اسلام قبول کو او بیا مسجد حرام ته راغی او اعلان یې وکړو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قریشو چې کله دا واورېدو نو راله او سم یې وواهه. عباس رضی الله تعالی عنه هغه ته خلاص کو او دارنګې نور خلک هم راغلي وو، اسلام یې قبول کړی و. مدینې ته اسلام په دې طریقه باندې ورسېدو چې د خزرج قبیلې څخه خلک چې اسد ابن زراره او داسې نور خلک وو، حج د پاره په 11 کال د نبوت راغلي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خواته کېناسته، دعوت یې ورکو، قرآن یې ورته وویې. دوی په خپل منځ کې ویلو چې دا خو هغه نبي معلومیږي د کم متعلق چې یهود خبرې کوي او تاسو ته دمکې نه درکوي، هسې نه چې هغې رانه سبقت ونه کي. نو فوراً دیو اسلام قبول کو او وعده وکړه چې خپل قوم ته به دعوت هم ورکوي او دارنګې را روان کال ته به بیا د حج دپاره راځو او ملاقات به کوو. نو را روان کال ته د نبوت 12 کال باندې 12 کسان دارال، لس دا د خزرج او 2 د اوس قبیلې وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مینا کې په یوه دره کې راجمع شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اسلام وښودو او ورته وویل چې راشئ بیعت وکئ، د دې خبرې چې الله سره به شرک نه کوئ، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، اولاد به نه قتلوئ، بهتانونه به نه جوړوئ او دارنګې زما نافرماني به نه کوئ. نو چا چې به دې خبرو عمل وکړو الله به ورله اجر ورکي، او چا چې دې خبرو ته راتګ وکړو او الله ورته سزا ورکړه دا به ورله کفارئ. او چا باندې چې الله رب العالمین پرده راواچوله نو معاملې الله تعالی ته سپارلی شوي چې معافي ورته کوي او که سزا ورته ورکوي. نو دیو په دې خبرو باندې بیعت وکړو او دې ته ړومبی بیعت عقبه وایي. بیا دیو واپس مدینې ته لاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مصعب ابن عمر ولېږو چې دې ته دین او قرآن وښیي. نو هغه د اسد ابن زراره په کور کې قیام وکړو او دواړه د اسلام د دعوت دپاره سرګرم وو.
دیو دعوت کولو نتیجه دا راووتله چې د شام پورې ټولو سړو او ښځو اسلام دا قبول کو. صرف یو کس پکې هغه نو مسلمان شوی، بیا هغه هم د احد په ورځ باندې مسلمان شو. او بیا را روان کال ته د حج نه مخکې مصعب ابن عمیر ډیر په کامیابی سره مکې ته را واپس شو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.